دا د سوره حج یو دوه آیتونه او دا آیتونه د مسلمانانو ته او ایمان والاو ته د جهاد د فرضیت اولنی آیتونه ځکه مسلمانانو باندې په مکه کې چې کم ظلمونه کېدل او کم زیاتی ورسره کېدل او هلته دوی کمزوري وو. کله چې دوی مدینې ته لاړ هجرت یې وکړ او هغلته دوی مضبوط شو او ملګري پیدا شو. الله رب العالمین دوی ته د دې خبرې حکم وکړ چې تاسو ته د دې خبرې اعلان او اجازت ته چې تاسو د دې کفارو او مشرکینو سره جنگ کولی شئ، جهاد کولی شئ. او د هغې سبب الله پاک بیان کړ، هغه دا دی چې بانهم ظلمو، ځکه چې د دوی سره ظلم کېدی شي، دا مظلوم دي او ظلم الله ته ناخوښه عمل دی. ځکه الله پاک خپل صفت چې قرآن کې بیان کړی دی نو هغه داسې بیان کړی چې وما ربک بظلام للعبید، ستا رب چې دی دا معمولی ظلم کوونکی ام نه دی په خپل بندګانو باندې. الله چریم ظلم نه کوي او د الله ظلم ناخوښ هم دی. الله رب العالمین دا فرمایلی، یو ځای جمله د قرآن مجید داسې ده چې الله چې دی لا يحب الظالمین، الله د ظالمانو سره محبت نشته، ظالمان یې نه دي خوښ د الله. او د بني اسرائیلو دی واقعاتو کې چې کله الله رب العالمین هغوی له د هغوی د بغاوت او د ظلم په وجه باندې او د هغوی د ناشکرۍ په وجه باندې الله پاک هغوی له کله عذابونه ورکول. نو الله فرمایي وما ظلمونا ولكن انفسهم یظلمون. یو ځای داسې دي وما ظلمهم الله ولكن انفسهم یظلمون. الله په دوی باندې ظلم نه وکړي، دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړ چې د الله د نعمتونو نه شکري وکړه، د هغې نه قدري وکړه، خپلو کې یو بل باندې ظلم شروع کړ. ظلم چې دی ظلم ډېرې معنی دي خو د ظلم یو معنی ده چې د یو حق راغستل او بل ته ورکول، دې ته ظلم وایي. چې حق د یو دی او ته هغه حق هغه بل له ورکړې، دې ته ظلم وایي. یا د چا په حق کې زیاتې کول یا د چا په حق کې کمې کول، دې ته ظلم وایي. بندگی د الله حق دی، سجده لګول الله ته حق دی، رکوع کول او دعا غوښتل د الله نه پکار دي. که چېرې دا د بل چا نه څوک کوي نو الله رب العالمین قرآن کې فرمایلی
ان الشرک لظلم عظیم، بشک شرک دا لوی ظلم دی. ځکه د الله حق هغه تا راواغستو یو مخلوق ته دی ورک. قرآن مجید کې چې څومره تاسو د الله د عذاب واقعات وګورئ چې دنیا کې الله عذاب په کومو قومونو باندې راوستی دی، نو ضرور هر واقعه پسې دا الفاظ دي چې دوی له ما دا عذاب ولې ورک. الله فرمایي ځکه چې دوی ظلم کو، ظلم یې کو. الله رب العالمین قرآن مجید کې یو څه فرمایلی دي، د ډېرو امتونو او د قومونو واقعیات بیان کړي، د هغوی د بغاوت او د هغوی د الله د نافرمانۍ تذکره یې کړې ده، بیا یې د خپل عذاب په هغوی باندې تذکره کړې ده. نو الله رب العالمین دا فرمایلی وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الله فرمایي دا دغه فیړی او دغه د کلو والا خلک دوی ما هلاک کړل، او کله مې په هلاکت راوست، کله مې په عذاب راوست. لما ظلموا، کله چې دوی ظلم وکړ، کله چې دوی ظلم شروع. ځکه حدیث قدسی دی چې الله رب العالمین فرمایي یا ابن آدم، اے د آدم اولاده، بېشک ما ظلم حرام کړی دی په خپل ځان باندې. الله فرمایي ما ظلم په خپل ځان باندې بند کړی چې زه به ظلم نه کوم، او دغه ظلم می ستاسو په منځ کې حرام کړی دی، تر دې چې لا یبغي احد علی احد، چې یو په بل باندې بغاوت ونه کوي، یو په بل باندې ظلم ونه کوي. دا الله حرام کړی. او الله رب العالمین قرآن مجید کې د بنی اسرائیل حواله سره یو ځای د عذاب تذکره کړې ده. الله فرمایلی دي فاخذناهم بعذاب بئیس بما كانوا یظلمون. الله فرمایي ما دوی په یو ناکار عذاب باندې راونیول، یو ناکار عذاب مې ورکړ. یعنې د دنیا د دینه ناکار عذاب کوم یو دی چې د یو انسان شکل هغه الله بدل کړي، د انساني شکل نه ورله د بیزو شکل جوړ کړي، د یو انساني شکل نه ورله د خنزیر شکل جوړ کړي. قرآن کې الله سورہ اعراف کې دا فرمایلی چې کله دوی ظلم وکړو، الله نه بغاوت وکړو، الله نه نافرماني وکړه، او الله چې د کم عمل نه دوی منې کړي هغه عمل دوی کو، الله فرمایي چې ما د دوی نه جوړ کړل قرادة وخنازیر، بیزوګان او خنزیران مې ترې جوړ کړل. دا هغه ناکار عذاب، دا هغه ناکار عذاب. ځکه الله رب العالمین موږ او تاسو ته دا فرمایلی، موږ او تاسو ته دا فرمایلی. قرآن مجید کې آخر سورہ نساء کې دا آیات ته چې الله فرمایي دې اهل کتاب ته چې اے اهل کتاب په هغه څه باندې ایمان راوړئ کوم چې ما نازل کړي دي، من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. کومه وحی چې تاسو ته ما نازله کړې ده هغې ایمان راوړئ، د هغې نه مخکې چې زه ستاسو دا مخونه دا شا طرف ته واړو،
یعنی شکلونه هم بدل کړه او یا په تاسو داسې لعنت راولېږم کوم لعنت چې ما د هغه خالي والا خلکو باندې رالیږلی و چې د خالي په ورځ الله پې ښکار بند کړی و او دوی کو چې هغوی نه یې بیزوګان او خنازیر جوړ کړل ځکه ظلم د ظلم په نتیجه کې عذاب راځي قرآن کې تاسو وګورئ الله چرم دا نه دي ویلي چې ما دوی له عذاب ولې ورکړه ځکه چې دوی کفر کو کفر یې کو بلکې داسې ویلي چې عذاب مې ځکه ورکړه چې دوی ظلم کو واقعیات موږ او تاسو ته مخکې دي نمرود د دې خبرې دعوه کړې وه چې زه رب یم او د هغه زمانې خلک هغه خپل غلامان او خپل بندگان جوړ کړي او ځکه ابراهیم علیه السلام چې کله دا وویل چې زما رب هغه الله دی زما رب هغه ذات دی یحیی و یمیت چې هغه ژوندي کول او مړه کول کوي نو نمرود ته څه ویل قال انا احیی و امیت دا ژوند او مرګ خو زه هم کولی شم دا د کفر او خبرې وي خو الله ورله عذاب نه ورکړو چې کله نمرود ظلم وکړ ظلم یې شروع کړ او د ټولو نه زیات لوی ظلم هغه یې د ابراهیم علیه السلام سره وکړ چې اور کې ور واچو نو د دې ظلم نه وروستو الله هغه له عذاب ورکړ هغه یې راونیو عذاب یې ورکړ هغه عذاب شکل هغه موږ او تاسو اورو چې څنګه عذاب یې ورکړ فرعون کفر کو او فرعون هم دا ویل چې انا ربکم الاعلى زه ستاسو اوچت رب یم او موسی علیه السلام ته دا ویل چې لئن اتخذت الها غیري که زما نه علاوه دې بل چاته اله ووایه معبود دې بل چاته ووایه نو زه به تا سنګسار کړم رجم به دې کړم او الله ورله عذاب نه ورکړ کله چې فرعون او قبطیانو د بني اسرائیلو سره ظلم شروع انسانیت سره ظلم شروع نو بیا الله راونیو بیا عذاب ورکړ سمندر کې له وکړل او د هغې واقعات هغه قرآن کې موږ تاسو ته مخکې دي همداسې نور مختلف دورونو کې چې کوم واقعات راغلي صالح علیه السلام قومو کفر یې کو شرک یې کو او بیا معجزه چې کله وغوښته معجزه الله ته راولېږله د اوښې په شکل کې او ته دا ویل چې د دې به خیال ساتئ د دې د اوبو به خیال ساتئ د دې به حفاظت کوئ او چې کله هغه اوښې سره دوی ظلم وکړه نو قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایلی فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بیا په الله عذاب راولي ځکه ظلم یې وکړ داسې عادیانو بني اسرائیلو چې کله په خپله ظلم شروع ظلم بني اسرائیلو شروع نو الله رب العالمین ورله عذاب ورکړ او الله دا فرمایل وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون دوی موږ سره ظلم ونه کړ خپل ځان سره یې ظلم وکړ ظلم الله ته دومره ناخوښه دی حدیث کې راغلی دی چې یو څو ګناهونه داسې دي
چې د هغې عذاب او سزا الله د آخرت نه مخکې په دنیا کې ورکوي. د آخرت د عذاب نه مخکې دنیا کې د هغه ګناهونو سزا او عذاب الله د انسان ته ورکوي. یو پای کې څه دی؟ ظلم دی. ظلم چې کومه معاشره کې ظلم کېږي او ظلم شروع وي، دې معاشرې ته به الله سزا ورکوي. دې معاشره کې به الله پاک عذابونه را لېږي، د عذاب شکلونه بدل. بدامني د الله لوی عذاب دی. بدامني دا د الله لوی عذاب دی، څنګه چې امن لوی نعمت دی. او الله قرآن کې دا فرمایلی چې زه به د دوی جنگ د دوی په خپل منځ کې شروع کړم. ویذیق بعضکم بأس بعض، تاسو کې به ځنو ته د ځنو جنگ هغه وروسه کم، خپلو کې به اخته کم. مسلمان سره او تاسو اورئ نه چې همیشه دپاره کفر او کافرو دومره قتلونه نه دي کړي څومره چې مسلمانانو په تاریخ کې موجود دي چې هغوی خپل منځ کې یو بل سره کړي. کله به الله عذاب د پریشانۍ په صورت کې رالیږي، هر څه به ډېرې پریشانه وی، خفه وی. خوشحالي الله واخلي د انسانانو. کله الله رب العالمین د بې انصافۍ په شکل کې عذاب مسلط کی، انصاف به درته نه میلاوي. کله د مرضونو شکل کې، د بیمارو شکل کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث کې هغه ګناهونه بیان کړي او بیا فرمایلی چې کله داسې کوئ الله به په تاسو باندې داسې مرضونه راولي چې د دغه مرضونو د بیمارو ذکر او د هغې نومونه به تاسو په خپلو مخکنو کې چېرته نه و اورېدلي. نوې بیماری هغې کې به مبتلا کړي. ځکه ظلم چې کومه معاشره کې کېږي، هغه معاشره چې ده هغه د خیر طرف ته نشي تللی، هغه د خوشحالۍ طرف ته نشي تللی. او ظلم د ظالم چې کله څوک مدد کوي، د ظالم دغه وخت کې د الله رب العالمین عرش چې دی عرش دا اوخذي. حدیث کې راغلی کله چې یو ظالم هغه په یو چا باندې ظلم کوي او د دې ظالم دا ظلم په دې باندې خلک خاموش دي، نو اهتز له عرش الرحمن، د رحمان ذات عرش د دې لپاره اوخذي. ځکه ظلم دومره الله ته ناخوښه دی چې خپل عرش هغه د ده په دې ظلم باندې وخوځېږي. لکه دنیا کې د ظلم په نتیجه کې چې زلزلې راځي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې کله تاسو د الله نافرمانۍ شروع کړئ، کله چې تاسو جهاد پرېږدئ، کله چې تاسو د غواګانو فلکو پسې شئ، او کله چې تاسو بیع عینه شروع کړئ. بیع عینه د دنیا دا محبت ستاسو زړونو کې داسې راشي چې هر وخت مال فسې تر دې چې هغې کې بیا دومره ظلم چې د یو حاجتمند حاجت نه ته بیا غلطه فایده اخلي. بیع عینه څه ته وایي؟ مونږ چې ورته پښتو کې مونږ ورته نیټه وایو. نیټه د نیټو والا چې اوس دا 1,00,000 روپۍ دي، دا والا
خو 6 میاشتې پس به بیا ماله څه د پاسه 1 لاک راکړي. دې ته بیا یې نه وایي. او اوس ورته بل څه نوم اخلي دغه والا انډر پالای ده که څه ده دا ورته اخلي. اصل کې دا ظلم چې کله کېږي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا به په تاسو څه کېږي؟ تاسو باندې به الله زلزلې رالیږي. زلزلې تاسو باندې به الله رب العالمین بیا خسف ځمکه کې هم لاندې ځمکه به تشلیږي او پکې لاندې به غورځېږئ. تاسو باندې به بیا ګرمې هواګانې الله پاک راولیږي. ګرمې هواګانې او بیا به باران هغه وخت کې کېږي چې کله ورته ستاسو ضرورت نه او هغه وخت کې به نه کېږي چې کله ورته ستاسو ضرورت وي. موسی علیه السلام ته بني اسرائیل ویل چې الله رب العالمین نه دا تپوس وکړه چې الله کله د بندګانو نه راضي نو څه وله ورکوي. الله رب العالمین ته وفرمایل چې کله ستاسو بادشاهان ظالمان جوړ شي ستاسو بادشاهان ظالمان جوړ شي نو بیا به زه تاسو باندې باران داسې وخت کې کوم چې ستاسو به ورته ضرورت نه مطلب هغه د نقصان والا باران. ځکه د ظلم نه ځان بچ کول پکار دي. ظلم چا سره هم نه دی پکار، نه د انسان سره نه د یو حیوان سره. یو پیشو سره یو زنانه ظلم وکړه، حدیث کې راغلی دی، نه یې خوراک ورکو نه یې پرېښوده چې دا پیشو دا ځان له څه فایده کړي. دغې زنانه چې کله دا ظلم وکړه نو الله هغه نیکعمله زنانه چې ده هغه یې کوم ځای ته ولېږله؟ هغه یې جهنم ته ولېږله. یو بله بدکاره زنانه، ګناهګاره زنانه، هغې د الله په مخلوق کې د هغه یو نجس غونته حیوان چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي کله چې سپی په یو لوښي کې خوله ووایي 2 ځلې وینځئ، 7 ځلې همداسې وینځئ، وثامنها التراب، او 8م ځلې په خاوره باندې ووینځئ. او هغه سپي باندې رحم وکړه، یو بدکارې زنانه اوبې وله ورکړې سپي له، الله رب العالمین د هغه بدعمله زنانه فیصله کوم ځای ته وکړه؟ جنت ته وکړه. دا ظلم دی او دا رحم دی. د ظلم سزا اور دی، د رحم سزا بدله چې ده هغه جنت. عزتمند ورونو، آخري خبره ده نن چې دا موږ او تاسو کوم ظلم د معاشره کې وینو، د ملاوټ ظلم دی، 2 نمبرۍ ظلم دی، د ګرانۍ ظلم دی، او داسې مختلف قسم د سود ظلم دی. دا چې موږ او تاسو وینو په خپله معاشره کې، او بیا الله تعالی سوچت کو چې الله ته په موږ رحم وکړي، ته په موږ رحم وکړي. نو هلته د الله نافرماني کې تعصي الاله وانت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع. الله نافرماني کې او یا الله راته ډېر ګران دی، الله نه ډېر یېرېږم، او هلته نافرماني کې. دا خو عجیبه غونته خبره ده، دا خو ذهن نه اخلي دا خبره. ځکه د دې ظلمونو نه ځان ساتل پکار دي. کوم ظلم چې د انسانیت سره نن په فلسطین کې کېږي هغه تاسو ګورئ، چا نه پټ نه دي. نن سبا ظلم پټېږي نه. کوم ظلم؟ کورونه یې وران، بلډینګونه یې وران، ماشومان بچي او ماشومان بچی د هغوی غوښې هغه والوتې، د هغوی مساجد هغه وران شو، او هغوی قید کې دي، سزاګانې دي، ظلم دی. موږ او تاسو څه کولی شو دې حوالې سره؟ موږ او تاسو څه کولی شو؟ زموږ او ستاسو څه کردار دی دې کې؟ زموږ او ستاسو کردار دا چې موږ او تاسو دغه د الله دشمنانو ته قرآن کې د 20 سپارې نه یو آیات مخکې تاسو وګورئ، الله څه فرمایي چې په ټوله دنیا کې د مسلمان دپاره د ټولو نه بدترین او سختترین دشمن څوک دی؟ هغه یهود دی. د دوی سره موږ دا کولی شو،
دا هم کولی شو. دا هم یو جهاد دی چې د هغوی د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړو، چې هغوی ته مالي ګټه لاړه نه شي، د هغوی دغه ګټه واپس په مسلمان استعمالیږي، واپس او کفر سره په هره طریقه باندې جهاد کول پکار دي. دا هم یو جهاد دی، دا هم یو جهاد دی چې د هغوی د مصنوعاتو نه بالکل بایکاټ. او دا هم دی چې پوره من طریقې سره هم بهر راوځو، بهر راوځو، د هغوی دپاره یو اواز اوچت کړو. او بعضې وخت کې د دې اواز زور دومره وي چې هغه د ټوپک زور نه وي، د ټوپک د زور نه زیات هغه بیا د دې ژبې د اواز او د دې د خبرې هغه زوري. ځکه دا یو جهاد فکار دی، مصنوعاتو نه بایکاټ او بهر د هغوی دپاره د اواز دپاره، د هغوی د تقویت دپاره، د فلسطینیانو د هغوی دپاره بهر راوتل. نو مسلمانان راومواته ډېرو ملکونو کې، د کفر په ملکونو کې کافر راوواته، د هغوی دپاره یې اواز اوچت کړه. یوروپي ملکونو کې ټول خلک، او موږ اوده یو، موږ اوده یو. که دغه حوالې سره حاجي صاحب راته ټلیفون کړی و، دا زه هم درته وایم زما په خیال چې 20 تاریخ باندې کومه اتوار ورځ راځي، نو د اسلام آباد کې د امریکې چې کومه سفارتخانه ده هغې طرف ته مارچ دی، صرف د دې دپاره چې د فلسطیني سره زما رشته د لا اله الا الله ده، د لا اله الا الله رشته ده. او هغه سره چې ظلم کېږي دا ما سره ظلم کېږي، د هغه بچی چې قتلېږي دا زما بچی قتلېږي، د هغه کور چې ورانېږي دا زما کور ورانېږي. دا یو درد په دې زړه کې پیدا کول فکر دی. نو دغې ته م انشاءالله کلک عزم وکړو، اراده وکړو، او بل دا چې مالي تعاون هم د هغوی سره وکړو. نو انشاءالله چې د خطبې په ټیم کې د هغوی دپاره د الله د رضا لپاره څومره د چا وس کې، د چا به 10 روپۍ او که 100 روپۍ، هغوی دپاره انشاءالله موږ او تاسو یو انفاق وکړو، یو خرچ وکړو، یو چنده وکړو. دا زموږ او ستاسو دا به انشاءالله د الله رب العالمین اکاونټ کې هلته به جمع کېږي بینک کې، او د دې بدله به هلته موږ له الله رب العالمین راکوي. الله پاک هم ډېر خوشحاله که، او الله پاک دې زموږ او ستاسو نه راضي شي. جمع سره دعا وکړئ. اللهم صل علی محمد اللهم لا تؤمنا بعذابك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. یا الله ته زموږ نه راضي شي، ګناهونه معاف کړي. یا الله دلته دې مجمع کې چې څومره ملګري بیماران دي یا کورونو کې بیماران دي، یا الله ته ورله صحت کامله عاجله ورکړي. یا الله څومره مړي د اهل اسلام شوي ته مغفرت نصیب کړي. یا الله دې حاضره مجمع کې دوی په کورونو کې، دوی خپلو خپلوانو کې د چا څومره حاجتونه یې شري، یا الله د خپلو خزانو نه یې وله پوره کړي، د خپلو خزانو نه یې وله ورکړي. څو قرضدار یا الله قرضونو نه اخلاص کړي، د چا بچي نه صالحا نیکعمله بچي وله ورکړي. یا الله رب العالمین د فلسطین او د غزې د مسلمانانو مدد وکړي. یا الله ته غیبي مدد وکړي. یا الله رب العالمین ته د ملایکو په ذریعه مدد وکړي. یا الله د هر طرف نه ته مددګار شي. او یا الله دغه اسرائیل، دغه یهود چې ستان دشمنان دي او د ټول امت مسلمه او د انسانیت دشمنان دي، یا الله ته په خپل غضب او په قهر باندې اخته کړي، او یا الله په دوی باندې نور ظالمان مسلط کړي. وصلی الله تعالی